من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. د دې دیانه بل واقعه ده د حضرت موسی علیه السلام او د یو نیک عبد صالح. د دې واقعې په سبب کې روایات مختلف دي. حاصل دا ده چې حضرت موسی علیہ السلام ته د الله د طرف نه حکم وشو چې فلانی علاقې ته لاړ شه، هلته به ستا یو زمونږ بنده سره ملاقات کیږي او ته د هغه په خدمت کې څه وخت ایثار شه، څه د بعض خبرو علم ترنه حاصل کا. د دې وجه الله او حکمت الله ته معلوم ده. بعض روایاتو کې دا راځي چې حضرت موسی علیہ السلام نه تپوس شو چې د تا نه غټ عالم څوک شته؟ نو د موسی علیہ السلام جواب و چې نه، ولی چې د وخت پیغمبر نه غټ علم والا بل څوک نه وي، لیکن الله د طرف نه د حضرت موسی علیہ السلام تربیت وو. نو هغې نه وروستو وایي الله موسی علیہ السلام ته دا حکم وکړو چې ته داسې لاړ شه. په دې کې موسی علیہ السلام ته د هغې عبد صالح د ملاقات ضیا او نښه هم الله ښوولې وه. ضیا یې ورته ښوولی و مجمع البحرین. دا به ظاهر دی په هغه وخت کې به مشهور مقام و، ځکه د هغې تعیین نه دی کړی چې لاړ شه مجمع البحرین ته، او یا به بیا دغسې وه چې مطلب دا و چې په دې لاره ځه او دومره فاصله کې چې ته لاړ شې مخکې به راځي د دوو دریابونو د میلاوېدو ضیا، نو بس هلته کې بس تا ته هغه عبد صالح میلاویږي. او ورته ویلو چې یو مئې به ځان سره یوسې، که دې تاسو نه د کم ځای کې غیب شو نو دا به نښه وي چې دلته کې بس تاسو ملاقات کیږي. موسی علیہ السلام د عام معمول مطابق ځان سره خپل خادم هم دې سفر د پاره تیار کو. دې ځای کې دغه واقعه ده د حضرت موسی علیہ السلام او د هغه نیک سړي. د هغه نیک سړي تعیین قطعي طریقه چرته نشته دی، خو زیاتر روایاتو کې دا دی چې د هغه نوم خضر و، لقب خضر و، او مشهور دی حضرت خضر په نوم باندې. عوامو کې د هغه ډېرې کیسې دي چې دی ژوندی دی او دغسې صحراونو کې ګرځي، او بیا پکې صوفیاو کې مشهور دي چې فلانی سره ملاقات شه دی او فلانی سره. دا خو داسې څه دومره مضبوطې خبرې نه دي، خو حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تیر شوی، او دلته کې د زیات مشهور روایات مطابق حضرت موسی ته حکم د حضرت خضر خدمت لا دتلو و چې هغه له الله رب العزت یو خاص علم ورکړی و. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، یاد کا کل چې ویلی و موسی لفتاه خپل خادم تا، یوشع بن نون د خادم نوم و، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، لا ابرح همیشه بگرزم روان بیم تر دې چې ورسم مجمع البحرین د دوو دریابونو ملاوېدو زیاته. بیا په دې کې ډېر اقوال دي، خو لیکن کم چې عام قول ملاویږي هغه دا چې دا د جبل الټر یعنی جبل طارق، دا د جبل طارق او مقام اسبانیہ مغربی طرف تا. هلته کې دا ضیا و مجمع البحرین، او دا بحرین چې دی یو بحر ابیض المتوسط او یو بحر محیط اطلسی،
دا دریابونه چې چرته یو ځای کیږي څوک وایي چې دا دریای نیل د اصل کې د دوو دریابونو نه جوړ شوی دی نه هغه دوه دریابونه چې کمزیا کې د یو دریاب صورت اختیاري یعنی د دریای نیل نو دې ته مجمع البحرین وایي او امضی حقبا یا بروانم ډیر مودا فلما بلغا مجمع بینهما نو هر کلا چې دوی ورسېدل مجمع بینهما د دواړو دریابونو ملاوېدو زیاتا دې ته ورسېدل نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا نو نسیا حوتهما لکه ما درته ووایي چې دی یو مایع ځان سره اخیستی و پوخ او دا بطورې نشان وو چې چرته تاسو نه دا غیب شي نو بس دا د ملاقات زیاده او دلته کې دی د مجمع البحرین ته رسیدلی دي هغه مایع نه ایر شوی دی هغه غیب شوی دی لیکن موسی علیہ السلام خپل خادم ته ویلی وو چې چرته دی غیب شي ما ته به وایي بس دا الله قدرت وو هغه غیب شو او خادم نه هیر شول موسی علیہ السلام ته وینا او نکړه نو الله وی نسیا حوتهما هیر کو دواړو د مې خپل دواړو ته د نسیان نسبت زکو کو چې موسی علیہ السلام دا خادم چې د وینا هیر کړه موسی تپوس هیر کو موسی علیہ السلام هم تپوس کو نو کو کنا فتخذ سبیله فی البحر سربا نو جوړ کړه لار خپل په دریاب کې سربن د سرنګ په شکل فلما جاوذا دغه اوس د مقام د ملاقات زیاو لیکن چونکی نسیان راغې نو د دین هغه پورې وتل فلما جاوذا نو هر کله چې مخکې لاړل دواړه قال لفتاه موسی علیہ السلام وی خپل خادم ته آتنا غداءنا راړه مونږ ته هغه ناشته زمونږه غداءنا د غرمې هغه ډوډۍ راړه ځکه لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا خامخا مونږ ته رسېدلی دی د دغې سفرنا نصبا ستړیوالی تکلیف لقد لقینا خامخا مونگا مندلے ددغی سفرنا نصبا ستڑیوالے سفرنا هذا ورسروویلے دکا چی دا مجمع البحرین نا تردی پوری دا سفر چی وہ دا ضرورت نسیوا ہو عموماً دس سفر انسان پریشانہ کئی دا بی مقصد چیوی چی تر مقصد پورے اغا خو انسان وی چی اید رسو اغی کی دا سفر اغا مشکلات او تکلیف اغی تا دمر دیہان نی انسان اخپل د منزل مقصود دا اغی اغا تمنا ویڑکے او بیا خاص کر چی دس سفر وی ندکے وی من سفرنا هذا دا دغا سفر چی کم دا مقصد نا تردی پوری شو دیوی مونگ استڑی کرو قال ارائیتا اویلی موسیٰ اویلی خادم ارائیتا خبر شا اذا وینا الى الصخرہ کل جمونگ زیا جوڑ کرے وہ الى الصخرتی اغا گٹتا یعنی علتا بے آرام کرے بھی فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَانُ یقیناً ما ہیر کو مئے ومان ثانی ہو او ہیر نکو مانا آگے مگر شیطان چیئے یاد کمتا تا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ او جوڑ اکڑ لارا اخبل پا دریاب کے عجباً عجیب طریقے سرا عجباً مانا اتعجو عجباً قال ذلك ما كنا نبغي موسیٰ علیہ السلام وی دغ دے آغدیا چی مونگے لٹو دغ مقام دے لہذا فرتد علی آثارہمان واپس شل دوارا اخبل پا نقش قدم ماندے قصصاً واپس کی دن کی دا قصصاً مفعول مطلق دے مانا یقصان قصصاً لگا عجباً مفعول مطلق وہ دا فعل معذوف اتعجبو
نو دم مفعول مطلق دے د یقصانه چې دواړه واپس کیدون کی وو فوجد عبدا من عبادنا نو موند دواړو یو بندا زمونږ د بندیانو نا عبدا من عبادنا تعین کے ماوی د تعین د پاره س قطعی طریقہ نشتا لیکن زیاد تر روایات دادی چې دین مراد بلیا بن ملکان نومی وہ او لقب وہ خضر یا خضر مام مشہور خضر دے خضر بے اور تذکوی چوئی کم دیا کہ بکی ناستو نو آغذیا با اللہ شین کو نو فوجد عبدا من عبادنا امند دیو بندد من د بندیانونا اغا عام بندن نو اللہ وی آتیناه رحمتا من عندنا ورگڑیو حغتا منگا رحمت اخبل د طرفنا رحمت نہ مراد پیغمبری دا یعنی اغیم پیغمبرو وعلمناه من لدنا علما او خود لیو منغتا دخپل طرفنا علما یو خاص علما نکرا مقام اثبات کے دے نو خصوص پاڑی تخصیص زگا علما خاص علم وہ جاگا علم وہ دا بعضی امور باطنیہ د بعضی مغیبات و علم و په سبب د وحی سرا او دغه علم الله عام پیغمبرانو لم ورکی د معجزې په تور باندې خدا حضرت خضر د الله رب العزت یو خاص علم ورکړو دغه په سبب د وحی سرا هغه ته معلوم وو قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسیٰ علیہ السلام چې هغه ولیدو نو وی سلام په وکړو هغه د سلام جواب ورکو نو هغه پوه شو چې دام څوک نیکان خلق دي ځکه چې هغه علاقو کې د سلام دستور نه وو نو یې هغه ورنه تپوسو کو چې ته څوک یې ده ورته ووایي چې زه انا موسی وی موسی د بني اسرائیل وی آو نو بیا هم کلامی وشوه بیا موسی علیہ السلام حغتا اخبل در راتلو غرض ذکر کئی قال له موسی اویلدت موسی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا آیا ز تابداری کو لیشم استا زتا سرات لیشم من زتا سکا داخلی دیشما علا پدی شرط چت بخے مات مما دا غسنا چتا تا خود لشو دے رشدن دفیدی خبری در رشد دا خبری چکم اللہ تا تا خولی دی چتب ما تا اوخے نو پدی شرط مانے دا تاسکا داخلہ غستل غوارم قال حضرت خضر جواب ورکو دا جواب بنا بر تجربہ دے علم غیب نه دی دغه د بعد اهل ذی خلق خپل هغه خود ساخته نظریه بس ثابتول غواړي چې چرته نه ورته ملاویږي ویو ګره حضرت خضر ته څنګه پته ولګی دا د موسی په باره کې چې خضر ته پته وانو آخر الزمان نبی ته څنګه نه پته دا قیاسونه دي دا تجربه د تجربه حضرت خضر ته پته وا چې دا زما خبرې دا د موسی علیہ السلام د علم د ظاهر نه بخلاف وی او موسی یو پیغمبر دی هغه چې خپل د علم خلاف ګوري نو باغی به صبر نشي کوله قال انك لن تستطيع معي صبرا ویلی د دې څه چرته قال انك لن تستطيع معي صبرا ویلی خضر یقینا تو هیچری با وسن لري ما سرا صبرن د صبر کولو ته په دې خبرو صبر نشي کوله یعنی دای د تجربه په تور ویلی وجه صد د صبر نه کولو وکيف الا ما قبل له وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا او څنګه با ته صبر وکړې شي علی ما پاغه خبرو چې تا ندی راګیر کړي په علم کې من تا ته بداغي حقیقت نی پتا تب ظاهر کې هغه خپل د شر خلاف غني نو تب به څنګه صبر وکې
قال دغه طریقه ده معنی چې څوک داخلي او سب مقصد لرادي نورمبه معمولی لغون د امتحان واخلا لکه حضرت خضر د موسی علیہ السلام امتحان واغیستو چې د محض جذباتو کې راغله دی او کنه یو مقصد دی خپل دین کې نو چې پته ورته ولګي د موسی علیہ السلام جواب نه چې ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا حضرت موسی جواب ورکو په جواب کې خپل دو صفاتونه ذکر کړل چې دا دو صفاتونه د طلب د پاره اهم دي یو دا چې زر دې تب عموم ما کا خوخوا د الله صابرا صبرناک حالات معنی صبرناک بمزه او دویم ولا عاصی لک امرا نافرمانی بن کوم استاد حکم دغه دوا د یو طالب د پارا صفاتونه بنیادی دي یو صبر او دغه ماده ته ابن کثیر صاحب دغه ویلو بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین چې صبر بای چې کم حالات څنګه راضی د په صبر کوم دویم دا چې اطاعت او فرما برداری لا عاصی لک امرا زبستا د حکم او د وینا خلاف نکوما قالا نو اوس هغه مطمئن شو چې او د محض په جذباتو کې نه دی راغله بلکې یو مقصد او یو طلب دی خپل ذهن کې دا هغه مقصد د پاره د هر قسم قربانی ورکول شي د خواهشات قربانی د شهواتو قربانی او دغه سي په حالات باندې صبر کول دغه ضروری وي د یو شیز طلب کې د یو شیز د طلب د پاره دا دو خبري ضروری وي نو هغه مطمئن شو ورته وای فإن تبعتنی فاد مانس نو کچری تابیداری کې ته زما نو کته ما سرا مان راتل غواړي نو بیا زما شرط ته هغه شرط دا دی چې فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لك منه ذکرا تب مانا تپوس نه کې د یو شی زباره کې تر دې چې زب بیان کم تا داغي جواب منتا تب ډیر قدم په قدم باندې دغه سي پیچیده شیزونه راځي خو بار به تپوسونه نه کې آخر کې به تا د هر یو شی جواب درکم مانا هر وخت کې تپوسونو کې دې شي چې موږ د مطلب نه په بل خواوزو نو لوګو دې به صبر کې د جواب انتظار بکې فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لك منه ذکرا فانطلقا دوس حضرت موسی ته گویا مشروط داخله ملاو شو او دا د حضرت موسی او د خضر علمی سفر شروع شو فانطلقا نو دوارا روان شول حتی اذا رکبا فی السفینه تردی چې کله دواړه سوار شول په کشتۍ کې خرقها نو سوری کړه د اول کارو کو روغ موټه کشتۍ واو د هغه کې سوری وکړو نو حضرت موسی علیہ السلام ته دا خبر ډیر عجیبه ولګیدا لکه روایتو کې را دي چې هغه کشتۍ والو دینا کرایم وانه غشتا نو حضرت موسی ورته وی اخرقتها لتغرق اهلها آیتا سوری کړه دا کشتۍ چې غرق کی کشتۍ والا ثم مطلب دې وی دی سوری نه وو صبر عادی نو کشتۍ بغرق کی دا د عجیب کارو کو لقد جئت شیئا امرا خامخا تا کړه دې دا کار امرن ډیر عجیبا ناغه ورته اوس د داخلي غ شرط یادای وای قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا آیا مانو ویلی چې یقینا ته اچری ما سرا صبر نشي کوله قال نو موسی علیہ السلام عذر کو لا تواخذنی بما نسیت منی وا ما دا هغه وجنا چې ما هیر کو من دا غلطی د شرط دا د شرط خلاف ورزی معنا په نسیان سره وشوا ولا ترهقنی من امری عسرا ما جواب ما باندې دما د کار نه تنگ سیاب ما من دا کار تنگو ما
ما ته اجازت نورم راکا فانطلقا نو بیا روان شول تر دې چې کله مخامخ شول غلامن یو ځوان سره فقتله نو خضر هغه قتل کو نو قال موسی علیہ السلام بیا تینا برداشت نشو وی اقتلت نفسا زکیہ آیتا قتل کو یو سڑے بی گناہ بغیر نفس بغیر د بدلنا مانا قصاصا دے امن دے قتل کرے بی گناہ دے قتل کو لقد جیت شیئا نکرا خامخاتا کرے دے کار نکرن بد دوبارہ مرتاغے یادی علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا آیا مانو ویلی تا چی یقیناً ته چری ما سر صبر نشکولے قال انو موسیٰ علیہ السلام ورتوی ان سألتک عن شیئ بعدها فلا تصاحبنی کما تپوسو کو تانا دیوشیز بارکی دین رستون مام ملگر کوزازان سراب بعد روایاتو کې را دي دا وایي موسی علیہ السلام پوه شو چې زما او د ملګرتیا ډېره اوږده نشي چلېدی نو آخر خپل طرف نه دا ووی چې ان سألتک عن شیئ بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا یقینا ته به رسېدلی زما د طرف نه عذر تا مانه که بیا دې د وباسلم نو ته به واقعي معذوری نو درم سفر د فانطلقا نو روان شول حتی اذا اتیا آل قریت تردی چې کلا غیر آلل یو کلی والوتا نو استطعما اهلها خوراک اغختو داغ کلی والونا نو فابو ان یضیفوهما نو انکارو کو هغید دید مل مستیانا فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض نو اومندو دی دوارو پاغا کلیگی یو دیوال نزدی و چی اغی غرزیدلے وی نو فاقامہو نو حضرت خضر اغی نیغ درو دیوال والا برابر کو نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دلتکی بیاتنا صبر نشو چې مونږ له هغې مېلمستیام اونکړه دوله دیوالم برابر کو او بیا د دیوال پیسې هم ترې نه وانغېستې مانه پیسې به یې اخېستې وې نو د دې پیسو به مونږ ډوډۍ خو خوړلې وه نو قاله موسی علیہ السلام ورته وایي خو لیکن دلته کې انداز کې د موسی علیہ السلام هم نرمي ده سم ډایرکټ اعتراض نه کوي وایي لو شئت لاتخذت علیه اجرا کتا غختل نو خامخا تابا پدی باندې مزوری خو اغیسته وا بطور اعتراض نه وای مزوری به دی اغیسته وا نو پاغه مزوری بم ډوډۍ خړلې وا قال حضرت خضر ہوئے چې بدرې د غلطی معاف کیږي دا دریم ځل وو د شرط داخلي خلاف ورزی لہذا هذا فراق بینی و بینک دا وقت د جدائی دے زما اوستا خُسَأُنَبِّئُكَ بِتَعْوِيلِ ذکر نبی علیہ السلام وی اللہ دے پا موسیٰ علیہ السلام رحمو کی کلی کے صبر کرو نو ډیر علمی خزانی با مونږ ته معلومی شوی سَأُنَبِّئُكَ ازر دے جزب خبر کم تا بتاویل ما پا حقیقت دا غص چتا پہ صبر نکو اما السفینہ بہرحال اغا کشتی فکانت لمساکینہ حغا واد یوسو مسکینانو چه غیبا مزدوری کولا پا دریاب کے فارتو انائی بہانو ما اغختا جزی نقصانی کما ولی ذکا وکان وراءهم ملکن زکا داغوی مخیط یو بادشاہ وہ چه غیستے حرا کشتی غصبن زبردستی ہر روغ کشتی اغا زبردستی اغیستا پا بیگار کے نما غختا چه دا کشتی با معیوب کم معمولی ایب با پکراولم نو دا اغا بادشاہ نا با بچی نو دا دی اغا دا مزدوری سبب چه دے اغا با ضائع نشی وَأَمَّا الْغُلَامُ بَهَرْحَالَ غَالِقْ چِوو وَكَانَ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ نُمُورَ پلار داغ مومنان وو مونږ یریدو ان يرهقهما چې دې بواچي غدواړه په طغیانی او کفر کې مان دې انتهایی سرکش کافر وو
مونږ یریدو چې اتنا هغه مور پلار هم چرته کافران جوړ نه کي نو فاردنا مونږ اراده وکړه چې الله به ورکي هغه دواړو ته خیرا منه غوره ددنا زکاتن پاکوالی کې و اقرب رحمه او ډیر نږدې په طرز کې الله به ولد د پدیا کې نیک صالح اولاد ورکی نو زکا و اما الجدار درم خبره دیوال چې و نو فکان لغلامین یتیمین داود دو هلکانو یتیمانانو په خاریه کې او لاندې داغه کنز لهما خزانه واد دی دواړو او ود دی دواړو پلار صالحا نیک ناغه د مرګ نمخ کې د دی مال دی دیوال لاندې خخ کړو نو فاراد ربک اراده وکړستا رب ان یبلغا اشدهما چې دی اورسی خپل ځواني تا او بباسي کنزهما خزانه خپل نو کدا دیوال دغه سي پریوته نو خزانه بخکار شي وا خلق بتن لوټلې وا نو ما دا دیوال سم کو چې د خزانه محفوظه پاتې شي نو موسی علیہ السلام پوه شو چې او ګورا ظاهر د دې ټولو خبرو بظاهر د سی وو حقیقت داو دغه سی علم الله حضرت خضر تور کړو د امور باطنیه او د امور مغیباتو د وحی سره رحمتم من ربک دا ټول وی رحمت و استاد رب د طرف نه او یاد ساته چې ما فعلته عن امری دا د حضرت خضر جوابو دا سچ وشول نو دا مان دی کړي په خپل اختیار دا د الله وحی وا دا یعنی وخت په وخت باندې ما ته وحی کېدا چې دا بدس کیږي نو ما باغ دس وکړل ما فعلته عن امری ذلك تاویل ما لم تستطع علیه صبرا دا و حقیقت دا خبرو چې تا په صبر نکړې شو دلته دنا غتی هم لري ک تستطيع پدیا کې تستطيع ویلي دم جایز دی او دا مطلب دا دی چې اوسه دماغ بالکل خالی شول دا غتی هغه مشقت هم تن لري شو نو تستطيع علیه صبر ويسالونك عن ذی القرنین دا اوس بل واقعه دا د حضرت ذوالقرنین امدم سوال کې دا سوال ہے سوا د یهود سوالو چې د ذوالقرنین متعلق ددنه معلوماتو کوي ذوالقرنین دا واقعا چې قران کې د کم ذوالقرنین دا نو دا د کم ذوالقرنین واقعا دا مشهور قول د مورخینو تر شلمې صدی پورې تقریبا چې دا سکندری رومی المقدونی چې ورتوي سکندر اعظم چې دا هغه بادشاہ وو ذوالقرنین دا غم ډیرلی بادشاہي وا مشرق او مغرب باندې بادشاہي وا لیکن رستو جدید مفسرین رالل لکه مولانا ابوالکلام آزاد هغه خپل تفسیر کې تاریخی حوالو باندې دا خبره ثابت کړه لقمان یو غیر ها کم هغه یو نمبر والے نه ده ها هغه روټ چلیږي او دې نه دی وګوره دیو بیا کوز کوي کنه دې بالکل چلیږي نه نو حال دا چې کوم مشهور تاریخی کول دی چې دا سکندر اعظم وو مقدونی نه هغه د قران مجید دی واقعي سره بالکل مطابق نه وقول زګه چې هغه یو کافر بادشاہ وو او کم قران چې کم د ذوالقرنین تذکرہ کړی دا ددن معلومیږي چې د یو نیک سیرت عادل بادشاہ دی نو مولانا ابوالکلام سے بالکل هغه تاریخی مواد چې رستو ټولو پاغي باندې اعتبار کړی دی چې دا هغه ذوالقرنین نه دی دا د فارس اوسیدون کې وو او فارسی د یونانی زبان کې دته سایرس ویل کیږي او عبرانی ژبه کې دته خورس فارس او عرب په علاقو کې د کې خسرو په نوم باندې مشهور دی
او دی هم یو ډیر عادل بادشاه وو. عادل سره سره د حکومت هم ډیر لوی وو. نو رستی چې کوم مفسرین را دي د مولانا ابوالکلام تحقیق سره موافقت کوي، وی ځکه چې قرآن کم تذکرہ د کم بادشاہ کوي دم یو عادل او نیک بادشاہ وو، او هغه سایرس چې دی هغه ښه سړی وو. نو لہذا دا هغه ذوالقرنین واقعه ده. بیا د ذوالقرنین ولی وای نو قرن په اصل کې ښکر ته وای، چونکې دی د دنیا د دوو غټو بادشاہتونو مالک وو، بادشاہ وو د روم او د فارس دواړو. نو داغي په دغه باندې دبا خپل په تاج کې دوه کورونه لګولی وو د ذوالقرنین، چې اشاره وا چې د دواړو سلطنتو بادشاہ دی. او څوک وایي چې دا ذوالقرنین هغه ته ځکه وي چې بس د مشرق او مغرب باندې د هغه سلطنت وو. یسألونک عن ذی القرنین، تپوس گئی دیتانا د ذوالقرنین بارکے، نو قل وایا ساتلو علیکم منه ذکرا، زرد جزب بیانو ما پتا سمانی داغ پا بارکے ذکرن خبری د نصیحت. انا مکننا له فی الارض، یقینا مونگا قوت ورکڑے و حغتا پدیس مکہ کے، او ورکڑیو مونگ حغتا ہر قسم سیزونا د ضرورت. فاتبعا سببا، داغ دری سفر قرآن کے ذکر کی گی، دری مراحل یعنی دری مہم دے آغا، یو مشرقی مہم، یو مغربی مہم او یو بل مهم. نو اول چې کم ذکر کئی دا مغربی مهم ذکر کئی، یعنی آغے چې کم علاقہ کې وہ دا آغے خوانا آغے مغرب طرف تروان شو، قومون فتح کول. آخر دا چې آغے د خپل سوچ مطابق بالکل انتہا تو رسیدو، چې دا آغی زمانی د جغرافی مطابق آغے دا پوی شو چې بس دنیا جوڑا تردی پوری دا مخ کی دریاب وو، او دا انور چې کله د دریاب غاړې کې د سمندر غاړې ته ولاړې او نور ډوبیږي، نو انسان وای جوړ د انور په دې دریاب کې روان دی. نو دغه سدی ته دا محسوس شول چې تغرب فی عین حامئه، نو دې خپل په سوچ کې د دنیا بالکل آخر ته ورسېدو. فاتبع سببا، نو روان شو دې په یو لار چې دا لار وا مغرب طرف ته، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تردی چې کله ورسېدو د نور د غروب کېدو زیاته. هغه په حقیقت کې د نور د غروب کېدو زیات نو، خو چونکې دنیا هغه وخت کې دم روانو او د دا سوچو چې بس دین مخ کې اوس خلق نشتا. وجدها تغرب فی عین حامئه، نوی مندو دا انور چې دے ڈوبی دو پیو دریاب کی چې تورو، مراد تینا بحر اسود دے چې داغی اوبتوری وی. ووجد عندها قوما، او وی مندو دا دی سکا قوما یو قوم، دی سکا یو قوم و آباد، دا وی یونانیان وو. پاغا وقت کی دیتے لیڈیا ویلے کے دل دی علاقے تھا، دا یونان خلق وو. نو دا یونانیان یومندو حلتا. قلنا من ورطو ویلی یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، من ورطو ویلی یا خود الہام پا ذریعہ، دگا پیغمبری دا ندہ ثابتا چی من او چی وحی پا ذریعہ مانے ورطا اللہ اوی، خود الہام پا ذریعہ بوی. چی قلنا من ورطو ویلی اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا خبت سزا ورکے یا بجوڑ کی پدئی کی حسنا احسان، یا بے احسانو کا او یا والا سزا ورکا. ناغ جواب کو داغی جواب نہ معلومی کی جدے ظالم نو. وی اما من ظلما، بارال آغا سوک چیچا ظلم کڑوی نظر دے چی مونگ بہن عذاب ورکودتا. ثم یردو الى ربی، بیا بدے پیش کریشی اخبر ربتا، نو عذاب باور کی اللہ دتا عذابا نکرا، سخت عذاب.
و اما من آمنا او بار لغسوک چی ایمان راوڑو عمل کو نیک فلہو جزاء الحسنى ندل بوید جزا پتور باندی الحسنى خحال چی اغا جنت تے. دین معلومی دا جی مومن انسان ہو ایمان نواقف و عمل صالح ورطا پتوا د جنت او د جہنم تصور وہ کنا نو آغا سکندر اعظم خود نشی کی دے آغا کافر بادشاہ ہو. فَلَهُ جَزَانِ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَا عُزر دے جمونگ بواودتا دخپل کارنا آسانی. ندا دا جواب ہو چې مونږ به دی قوم سره د یونان دی قوم سره دا سلوک وکړو ظالم لبا د هغه د ظلم په دنیا کې سزا ملاو شي اخروی سزا هغې ته به هغې الله ته پیش کیږي او چې کم نیک سیرت خلق دی د هغې سره به مونږ نیک سلوک کوو. ثم اتبع سببا بیا دې روان شو په بله لار چې دا مشرقي طرف ته و مشرقي طرف ته دې روان شو نو مشرقی طرف تم دغسی وو دے یو حد تا ورسیدو چی اغا ددائی پا خیال کی مطلع الشمس وو یعنی داغی نمخ کی ددائی پا سوچ کی آبادی نو دا انسانانو حتی اذا ملغا مطلع الشمس تردی چی کل ورسیدو اغی دنور دا خطو زیاتا وجدها تطلعو علی قوم نوی مندو دا انور چی دا خطیدو راخکارا کیدو علا قوم پدس قوم باندی لم نجعل لهم من دونها سترا چی نو ورکڑے مونگ دویتا بید آغا انورنا سترن سپردا. مشرقی طرف دا دے روان شو دا مکران علاقی وی واشی قبائل و دلتا اسیدل دغا موجود مکران او بلوچستان دغی علاقو تو رسیدو ندلتوی یو قوم وو دا آغا قوم قبائلی خلق او دا آغی دستور داوو چه صرف دا اسیدو دا پارا بے دیوالو نا جوڑ کرل چتونو اچولو رواج آغی سکنو زکوی لم نجعل لهم من دونها سترا بغز دغا سے نور تب پراتو وی یا خو کی دیشی چه دا آغی ذہن کی د نور تعظیم و او نور نیزان نه پټول غختل خو لیکن دغه سي داغي دستورو. لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك معنی وی دلتم هغه سي اوشول کله چې دا د مکران خلق قبایلی خلق هغه ته ملاو شو او دا هغه د علاقې باندې قبضه وکړه نو دلتم هغه ته ویل شول چه تبسکے اما ان تعذبا و اما ان تتخذ فیہم حسنا ناغا حغا سی جواب ورکو چه اما من ظلم او اما من آمن کذالک دا مطلب دے دغا سی دلتن اشول وقد احطنا بما لدیه خبرا او یقینا مونږ راګیر کړي وو هغه سامانونه چې د سکو خبرن په خبر کې مانه د سکا چې کم سازو سامان وو داغي مونږ ته پورا خبر وو. ثم اتبع سببا دا داغه دریم مهم دی دریم میشن شمالی طرف ته روان شو شمال طرف ته حتی اذا بلغ بین السدین تردی چې کله هغه ورسیدو د دوو درو مزتا وجد من دونهما قومان وی مندو دی سکا نزدی یو قوم دی دوو درو سکا نزدی یو قوم و قوم دا قوم وی په دو قسم و یو په مشرق کې او د مشرق کې د بحر خضر عغیب ساحلی علاقې باندې دی آباد وو چغی ته کاسپین ویل کېدل او بل قسم چې وو هغه کولش قبایل وو دیوم دا کاکیشیا دی علاقو باندې ساحلی علاقو باندې دی آباد وو. نو وجد من دونهما قوما هغه قوم دسې وو چې لا یکادون یفقهون قولا نو نږدې چې هغوی د پس خبره پوهېدی دواړه د یو بل په ژبه باندې نه پوهېږي خو لیکن هغوی چې د قبضه کړل
نو د نیک سیرتی هغې ته هم اندازه وشوه چې دی نیک بادشاه دی. د هغې یو مجبوري وه، پریشانی، لہذا هغې رالل چونکې د رعیت کې داخل شول، نو هغې ده ته یو مطالبه وکړه چې ګوره مونږ ته یو پریشانی ده په دې علاقې باندې، دا کومه دره چې ده د دواړو غرونو منځ کې، نو د دغې درې نه د دې غر نه هاخوا یو قوم آباد دی چې یاجوج ماجوج ورته وایي. وایي دا یاجوج ماجوج قوم چې دی دا مونږ ډیر تنګی، لوټ مار کوي، زمونږ جانی نقصان، مالی نقصان، هر قسم تاوان راته ورسوي، او بس دغسې مونږ د دی نه څه طریقې سره ته بچ کا، مونږ به تا سره تعاون وکړو، مال به جمع کړو، مونږ به دله خرچه درکو، خو دی د مونږ نه مونږ وایي د دی نه بچ کا. قالو دی وویلې په ذریعه د ترجمان، ځکه د یو بل په ژبه خو نه پوهېدل، نو ظاهري دا ده چې د ترجمان په ذریعه باندې د دی منځ کې دا خبره وشوه چې یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یقینا یاجوج و ماجوج دی ورانه کوي په دې ملک کې. یاجوج او ماجوج د دی په باره کې صحیح قول دا دی چې یاجوج ماجوج دا انسانی نسل ندی، انسانی نسل ندی. د آدم علیہ السلام درې زامن وو، سام، حام او یافث. سام دا غي اولاد مشهور وو په دنیا کې، بنی اسرائیل وغیرہ، او د حام اولاد او دا چې دی دا د یافث د اولاد نه وو. عام انسانانو په نسبت کې د دې تعداد ډیر سیوا وو، ځکه جهنم د ډیره حسابه د دې نه ډکیږي. نبی علیہ السلام وایي یاجوج ماجوج نه، خودی دا عام د انسانی نسل نه کې دی شي چې عام صلاحیتونو کې دی د عام انسانانو نه ډیر سیوا وي، لیکن دین د نسل انسانی بنو آدم نه دی. دی هغه وخت کې با قبایلی خلق به تنگول، پا غی باندې به حمله وکړي، دا غی مال او دا غی عزتونه ارس به ولوټل، هغه ته تنگ بو. نو ذوالقرنین تا غی دا مطالبه وکړه، او ذوالقرنین هغه مطالبه پورا کړه. د دواړو درو منځ کې یو دیوال وخیجو، دا هغه دیوال پشا دی، هغې پشا پاتې شول، او دی خوا خلق چې دی د دی د لوټ مار نه محفوظ شول. دا یاجوج ماجوج د دې په باره کې روایاتو کې راځي چې دا به قرب قیامت کې بیا یو ځل را پاسی او انسانانو باندې به حملې کوي، او خاص کر مسلمانان او مسلمانان به د هغې د مقابلې نه عاجز وي. نو صورت دغه کې بمرادی انبیاء کې یا قرآنی تصریحات و مطابق چې دا به د قرب قیامت، دا قیامت د نږدې به دا خلق راښکاریږي. دا غینا د دې قول تردید وشي چې کوم عام مشهور قول چلیږي چې یاجوج ماجوج چې دی دا هغه تاتاریان وو، هلاک وو د چنګیز خان نسل چې کم په مسلمانانو باندې دغسې راغلي وو. نو حقیقت دا دی چې هغوی هم مسلمانانې بالکل تباه و برباد کړي وو. نو دی وی چې یاجوج ماجوج دا واقعه شوې ده بس هغه، لیکن د قرآنی تصریحاتو نه معلومیږي چې دا به د قیامت ته نږدې کیږي. څوک وایي چې دا چاینا والا خلق دی یا چاینا نظام دی، دا نظام چې کوم دی ته چاینا والا او ته کومه غلبه ده، نو دا وایي یاجوج ماجوج دي. خو دینم دا معلومیږي چې نه دا محض سیاسی غلبه نه د مراد، بلکې هغه غلبه داسې دا روایاتو کې راځي چې هغې کې به خون ریزي وي، جنگ به وي، قتل و قتال به وي، هغه ده. نو کیدی شي چې دغه علاقو نه دی پاسی او دا چینا مینا روس دا خلق هم ورسره شي، ځکه دی کې فساد ډیر دی، ماده د فساد په دی کې هم ډیره ده، لیکن ای به دا د قرب قیامت څخه. نو یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض،
فهل نجعل لك خرجا آیا نمونگ جمع کتالا خرچا علا پدی شرط ان تجعل بیننا و بینهم صدا چیتا بجوڑا کی دمونگ او ددی منز کی او دیوال مونگ بددین بچوئی قال ذوالقرنین ورتو ویلی ما مکنی فیه ربی خیر هغه چې قوت را کړې ماتا زما رب هغه بهتر دی مانا مال استاسو د مال ضرورت نشتا مال الله چې سره کړی دی هغه ډیر زیات دی ها فاعینونی بقوت نو مدد کوي تاسو ما سره بقوت په کوشش سره تاسو مانا د الله سخبو خدمت را سره کوي تاسو مال زمانه د پکار نو دلته مګره مادتوی آل ذی خلق دا خود ساخته نظریه بیا د ارض یا ثابتولو کوشش کوي دا چا چې دا عقیده دا چې الله نه ما سیوا د بل چانه هم ته مدد اغیسته شي او دا جایز دی نو هغه وای او د دې عقیده سره چې الله نه ما سیوا د نور چانه حاجتونه غختل ما فوق الاسباب حاجتونه غختل او غیل پاروی اگروی ذوالقرنین اغی قوم تا نو ویلی چی آئینونی بقوه نو اگروی دا ذوالقرنین غنی بادشاہ چی اغی قوم نا مدد غواری نو غیر اللہ نا بولی مدد ناجائزی نو وی ذوالقرنین دا رنبے خبر نو گوری چی ما مکنی فیه ربی خیر رنبے خو آغا دا آغی آغا تعاون رد کرده دے او بیا ورتوی چی فآئینونی بقوتن نو د دې مطلب څه جوړ شو چې صرف د الله څخه په تعاون را سره کوي حضرت ذوالقرنین د هغې قوم نه ما فوق الاسباب حاجتونه نو غوښتي اجعل بینکم و بینهم ردما چې زه جوړه کړم ستاسو او د دوی منځ کې ردمن یو دیوال به جوړ کړم آتونی زبر الحدید تاسو راوړئ ما څخه ټوکړي د اوسپنې حتی اذا ساواب مخی طوا دا دا طوا مطلب دا دے چی دی دا اس بنو ٹوکڑی اوچتولی او غذیا کی گردلی درے بندول مسکی تردی پوری چی اذا ساوا بین صدفین کل چی اغا برابر شو دا دوارو غرونو مسکی یو خواو بلخوا چی کم غرونو وو دی دوارو غرونو مسکی بالکل برابر شو نو قالا ذوالقرنین ویلی انفخو پوکے ورکی مانا اور ورتو لگوئی حتی اذا جعلہو نارا تردی چکل جوڑ کو حق دا دیوال اور سمانا بالکل حق دیوال کی چکمی دا اس پنو دا پلٹی اخیوے اگا بالکل اور واغشتو او ویلی کولی نو قالا اسوی آتونی راوڑی ما سکا تامبا او فرغ علیہ قطرہ چیز پی واچو ما تامبے ویلی کڑی و آغا تامبے پی دا پاسا واچولا نو فمستعو ان یظہروہو نو وسبن لری دا یا جج ما جج چپدی دیو خیجی ومستطعو لہو نقبا او وسبن لری دا غید سوری کولو سوری کولم نشی او وسم نلری وی قال هذا رحمت من ربی بیا اداوی چی دا رحمت دے دما دا رب دخوانا نو کل چراشی وعد دا رب دما نو جوڑ بکی دی دیوال لرا دکا برابر دزمک سرا مانا دا رب قدرت تا دا دیوال ندٹنگ خو یاجوج ماجوج دا پارا دا دیر مضبوط تے هغی اس کل هم پتا سو باندی حملی نشی کولے وی وکان وعد ربی حقا او دا وعد دا رب زما ریختینا نو وترکنا بعضهم یومئذ یموجو فی بعض دا معنی دا چاگا دیوال نا آخوا پاتی شو لغا قوم او دیخوا خلق تینا محفوظ شو بیا لاوی وترکنا بعضهم یومئذ یموجو فی بعض او پری بگدو مونگ دی بادی پا غرد مانی چی چپی بوی بی بادن پا بادو کے لگا بل یکرادی وهم من کل حدبین سلونا چی دی بدا ہر اوچت زیانا دغا سرغڑی را دی مانا دغا اس بم دی پا پہاڑی علاقو باندی دی
داغا علاقو نبدی راضی او پدی انسانی آبادیانو باندې به حملی کئی انسانان با داغی دا حملون عاجز شي وبائی بیماری با پی اللہ راولی دا آغا وقت دا خلقو دا خیرو دا وجنا نو آغا بیماری دا وجنا بتنا دا انسانانو ذان خلاص شي وجا کھا و ترکنا و مونگ بپریدو بعد ددی یوم اذن پا غرد کے چی یموجو چپی بوئی فی بعدن پا بعدو کے ونفخ فی السورم او پوکے با اکڑے شی پش پیلی کے نمونگ با جمع کدوی جمعن جمع دین معلومی کی جگور دابد نفخ فی السور پا وقت کی وی این قرب قیامت کی بوی وعرضنا جہنم یومئذن ومن بظاہر کو جہنم پا غرد کافرانو تا عرضن خکارا کول الذین حق خلق چی وسترگی دا غی فی غطائن پا پردکی عن ذکری ذماد یادنا وکانو لا یستطیعون سمعا او دی وسن لرو دا اوریدو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی زجر دے مشرکین بالعباد لا وی آیا نو گمان کڑے دے کافرانو چے دی بجوڑی دما بندیان بے دمانا اولیاء ملگری انا آتدنا جہنم للکافرین یقیناً منگا تیار کڑے دے جہنم دا کافر دا پارا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا قل او آیا هل ننبئکم آیا خبر کم تاسو بالاخسرین اعمالا پاغا چا باندی چی تاوانیان دی دا عمل پا اعتبار سرا رد دے دا حق خلقو چی اغی مبتلا دی پشرک او بدعاتو کی او پوئی کی چی منگا نیک عمل کو کارونا غلط کئی او پاغی خیال دادے چی دا منگا ہر سر نیک عمل کو کئی شرک او دا پوئی کی چی دا منگ دا پیغمبر پا عشق او مینا او محبت کی کو کئی بدعات او دی پوئیگی جوڑا منگا یو جائز او سنت کار کو نوی قلو آیا حل ننبئکم آیا زتا ستا خبر در کم دا غچا چی اخسرین اعمالا اعمال پا اعتبار سر تاوانیان دی دا سوک دی الذین آغا خلق ذل سعیوہم چی رکشو محنت دا غی فی الحیات الدنیا پا دنیاوی جوان کے وهم یحسبونا او دوی گمان کئی انہم یقیناً دوی یحسنون سنعا نیک کارونا کئی اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دغدی اغا خلق چی انکار کڑیو دخبل رب دا آیتننا ولقائه او دا غید ملاقاتنا فخبطت اعمالهم نو برباد شل عملنا دی فلا نقیم لهم نظمون بنود رو دی دا پارا پا قیامت کی وزنن تلی دی دا اعمالو دا تللو دا پارا با تلی مونگ نود رو من اعمال بے تلل کیگی نا ولی بن تلل کیگی چی اغا اعمال با قبول نینو او قبول با ولی نی چی اخلاص او اتباع بکی نی ذالکا دا اس اسباب دی دا ما قبل ذالکا دا ذکا چی جزاؤہم جہنم و سزا دا غی جہنم دا بما کفرو زکا چی دی انکار کڑیو واتخذوا آیاتی او جوڑ کری وہ زما آیتنا او زما رسولان حضوان ٹوکے ان الذین بشارت تے یقیناً آغا خلق چی ایمان راوڑو عملو نے کری دی دا سنت موافق وی با دی دا پارا باغون دا فردوس نزلن پا مل مستیا کی ہمیشہ ببی دی پاغی کی ہمیشہ لا یبغون آنہا خولا نبغواری دا آغا باغوننا بدلی دل قل لو کان البحر رد دے پشرک فی العلم باندے قلو اوایا لو کان البحر کجریوی دا دریاب مدادن سیاہی لکلمات ربی زما دا رب کلمو لکلو دا پارا لو کان البحر مدادا کدا بحر چی دے دا سیاہی جوڑشی او دا رب معلومات دا رب صفات لکل شروع شی دا بحر دلتا مراد سے دے دنیا کی چکم بحرون دی دا ټول البحرو یو بحر دے دا دنیا دی او دریابونو تے البحر ویلی دی جنس تے دلتا وی دا دنیا دریابونا چی دا یو دریاب دا دنیا دے مانا دا دمرا چی کټول سیاہی جوڑشی او چکم کلمون دی
دا اونی دی نو داوی کلمون شي او در رب معلومات او صفات لیکل شروع شي لنفد البحر نو خامخا ختم بشی دا سیاهی قبل ان تنفد کلمات ربی مخکد دینا چه ختم بشی دما در رب صفتنا ولو جینا بمثله مددا اگر کم راوڑو ددی پشان سیاهی نورا قلو آیا انما انا بشر مثلکم یقیناً زخو بندے ما تاسو پشانتے زخو تاسو پشانتے بندے ما یوحا الیہ وحی کیگی الیہ ماتا انما الہکم الہ واحد چی یقیناً الہ ستاسو الہ دے یو فمن کان یرجو لقاء ربه نسوک چی یہ امید ساتھی استا اخبل دا رب دا پیشگی نو فلیعمل عملا صالحا پکار دی چی عمل دیو کی نیک اولا یشرک بعبادت ربه احدا او شریک نجوڑی اخبل دا رب اخبل پا عبادت کے احدن حصوک دا تفریشا پا پورا صورت ماندے چی لا یشرک بعبادت ربه احدا حقے اخپل در رب پا عبادت کے حصوک شریک نہ جوڑی دغه سڑے فمن کان یرجو لقاء ربی هغه سوک چی یقین ساتی د خپل رب د پیشگی چی د رب تا د پیشگی یقین وی داغه ناغه دو مشوری ورکړي یو دا چې فلیعمل عملا صالحا عمل دی نیکو کی دویم دا چې دی عمل او عبادت کې دی الله سره هیڅوک شریک جوړ نکي بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا سورت مریم مخ کے صورت کے ذکر شل چے دا اللہ نیکان خلق اغی پا غیب نہ پوئیگی نو پدی صورت کے ترقی دا چے پا غیب سا انہم عاجزون عابدون للہ اللہ تا مخامخ عاجز دی او دا اللہ بندگی کئی ہوئی دویم ربط دا دے دا صورت مریم پا آخر کے نفی دا دا اتخاذ الولد نو د سورت مریم آخر او د سورت الکاف اول دا یو بل سره موافق شول د سورت الکاف په اول کې نفی وا د اتخاذ الولد نو د سورت مریم آخر کې نفی کوي د اتخاذ الولد دریم ربط دا ده رستو سورت کې زجر او تخویف و هغه خلقو د پاره چچا دا اللہ نیکان خلق الوحیت رسول دی نو پسی صورت کے داغی علت ذکر کئی چی ولی زگا جدا نیکان دا اللہ بندیان دی محتاج دی اللہ تا نو دی الہ سنگ کی دیشی دعوت صورت امدغا دا اللہ نیکان خلق چی المقربین دی پیغمبران بھی او کا اولیاء دی کا فرختی دی دا وی اللہ تا دی محتاج عجز دی دا صورت خلاصہ دادا چی صورت دریو ابوابو کی تقسیم دے اول باب دے آیت نمبر 63 پورے پدی کی ذکر کئی احتیاج دا انبیاء او عبودیت دا انبیاء نشپگ انبیاء واقعات ذکر کی گی دا حضرت زکریا عیسیٰ ابن مریم سرد مور حضرت ابراہیم موسیٰ اسماعیل ادریس علیہم السلام ددی عبدیت ذکر کئی جو گردہ دا اللہ بندیان وہ محتاج وہ الہ نشی کے دے دویم باب دے پا دو آیتونو کے آیت نمبر 64 او 65 دی مختصر باب کی احتیاج د ملائکو ذکر کئی فرختیم اللہ تدی محتاج او دریم باب دے د صورت آخر پورے پاغے کی شپک زجرون ذکر کی گی
کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا. دا کی دیشی چې د چا ذهن کې دا راشي یا مخ کې خلقو دا عقیده وا چې وګوره حضرت زکریا علیہ السلام په تیر عمر کې هغه الله اولاد ورکړو، نو معلومه شوه چې هغه ته الله هغه د الله خاص بنده وکنه. نو خاص دیسه ته وایي چې الله ولا خپل په خاصو صفتونو کې ناس صفات ورکړي وي، دی هغه سړي ته خاص وایي چې زکریا علیہ السلام په تیر عمر کې الله وی اولاد ورکړل، نو ما تعالی ولې نه راکړي. معلومه شوه چې زکریا د الله خاص بنده وکنه. خاص بنده و معنا الله ولا څه خاص خوبیان ورکړي وي. نو د هغې شبهې جواب دی. اوله شبهه وی زکریا ذکر رحمت ربک عبده زکریا، یادول استاد رب د رحمت اخبل بندا زکریا لام اذ نادا ربه کل چاغ دعا غختا د خپل ربنا. دا دعا دا نداء خفیا، دعا پا آوا نداء خفیا، دعا پا رو آواز. دلیل دے چې دعا کی اخفاء سنت الانبیاء دا، دا پا اوچت آوازونو سره دعاگانی چې دین دستور دے مروج دعاگانی د دې چرته حیثیت نشته دے. دعاو کی اخفاء پکار دا. دیکھا مخ کی مونږ سورۃ الاعراف کی دائی وضاحت کړو چې دعا اصل کی خپل حاجت غوښتل دی دا الله نه. قال دا او څنګه دعا تفصیل دے، بس پورا دل د خو څوک پاتې نشو. هغه چت والا مرته وایي بره چې تاسو وي. قال ربي اني وهن العظم مني، دا د دعا تفصیل دی. وی ویلی زکریا چې رب اے رب دما انی وهن العظم مني، یقینا کمزوری شول هډو کی زما، واشتعل الراس شیبا سپین میشو سر د بوډا والی د وجنا، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، او نیم ذ په وجه د دعا غختو تانا اے ربا شقیا محروما. دا دلیل دی چې توسل بالعجز دا سنت الانبیاء دا، یعنی په دعا کې خپل عاجزی الله ته وسیله کول دا د انبیاء سنت ده. و انی خفت الموالیا دم خپل عجز ده، او دیگی گویا سبب د دعا ته اشاره ده. یا الله پتی تیر وقت کی رالا د دعا یعنی د اولاد ضرورت زکه ده چې زه د خپل تربورانو نه یریږم چې دی با زمانه رستو زما د دین کار پورون کی. و انی خفت الموالی، او یقینا زه یریږم د تربورانو نه من ورائی زمانه رستو، زه یریږم چې دی به زما دا ذمهواري پوره نه کي. وکانت امرأتي عاقرا، او د ښځه زما شنډه. فهب لی من لدنک ولیا، نو وبخ ماته د خپل طرف نه ولیا یو ذمہدار وارث، د دین وارث راکې. یرثنی چې وارث شي زما، او یارث شي د آل یعقوب. واجعله رب رضیا، او جوړ کې ته ای زما ربا رضیا غوره شوی. یا زکریا اجابت د دعا. اے زکریا انا نبشرکا، دری زیری اللہ ورکی یقینا منگزیر درکو تاتا بغلام دیو حلق اسمہو یحییٰ جنم بے یحییٰوی لم نجعل له من قبل سبیا، منگند جوڑ کڑے دد پارا دین مخ کے سوک ہم نام بنی وئی. دغه سے پا یقین مانے حضرت زکریا دا اللہ نا دعا غوختا، اخبل عاجزی پیش کرا. وجہ و سبب ذکر کو نو اللہ بیا صرف معشوم ورنو کو نمیم ولکی خودو پیغمبرم ولا جوڑ کو. اللہ بیا د توقع نا سیوا دعا ور کئی.
یا قال رب انا یکون لی غلام زکریا علیہ السلام وی اے رب زما سنگ بکیگی زما معشوم حالانکہ دما خد شنڈا وقد بلغت او زر سیدل ما د بوډا والینا عتیا انتہاتا شک نه د زکریا علیہ السلام استفسار دے یعنی بدغه عمر کے بعد مونږ معشوم کیږي یا مونږ با سوانی تاړي کو قال کذالک مانا انت کذالک تبدغسی قال ربک استرب ویلی دی چې دا پما باندې حینن آسان دی ولی وقد خلقتک من قبل ما ته پیدا کړې وې د دې نمخ کیو نوې ته شیئن هیڅ نو ته د هیڅ چیز نه ما هیڅ کړې نه دا ما ته سګرانه ده وی قال رب اجعل لي آیا نو زکریا علیہ السلام وی اے رب زما جوړه کې ما د پاره یو نخام چې ما ته پته ولګي نو قال آیتک الله ورته ویل نخستا دا چې ته خبرې نشي کولې د خرګو سره درې ردی سویان روغ موټ به بس جبه بده بنشي فخرج علی قومه نو دغه حالت راغې حضرت زکریا علیہ السلام جب بن شوا پوی شو چې اوس د ولادت وخت قریب دی نو فخرج علی قومه نو اوتو بخبل قوم باندې د عبادت خانینا فاوحا الیہم اشاره وکړه غویتا زکه چې خبرې نشي کولې نو اشارو سره خبرې کوي هغه ته اشاره وکړه ان سبحو چې تاسو پاکی وایي سبا او بیگا پاکی وایي چې د الله نعمت را روان دی یا یحیی دلته اوس اندماج دی معنا هغه معشوم پیدا شو یحیی نوم و بیا لوی شو نو الله وی قلنا من ورته ویلی چې یحیی خذ الکتاب والدا کتاب بقوت بقوت سرا دا کتاب مانا تورات والا واتیناو الحکم صبیا او مونږ ورکړیو دی معشوم ته الحکم پوها د دین صبیان په وړوکوالي کې د وړوکوالي نه دی په دین باندې پوها وو وحنانن او ترس ملذنا زمونږ د طرف نه وزکاتن او پاکواله وکانه تقیا او و دې پرهیزګار وبرم بوالدیه او احسان کوونکې د مور پلار سره ولم یکن او نو دې جبارن زیاته کوونکې عصیا نافرمان وسلام علیه سلامتی دی وی پد باندې پکمرز چې دې پیدا شو پکمرز چې بمری او کمرز چې باندې راپورته کیږي حیان جون دې دا درې مراحل په انسان باندې ډېر سخت وي یو موقع چې کله دې د مادر رحم نه بهر راوځي کله چې د مرګ وخت راشي او کله چې دې د قبر نه راپورته کړی شي میدان حشر ته او د میدان حشر هغه سختیانې نو الله وی په دې درې واړو مواقعو کې به الله دې سلامت ساتي سلام علیه وذکر فی الکتاب مریم دا اوس بل واقعا نم یو شبهه دا چې نصاراو نو مشرکین نصاراو حضرت بی بی مریم هغه د الوهیت درجه ته رسول وا نو وی وذکر فی الکتاب مریم یاد کا دیتا پدی کتاب کې مریم مانا د مریم خبر ورته وکا د تذکیر او د یاد دهانی د پارا د توحید نصیحت د پارا ورته وکا اذن تبدت من آلها کل جغلارا جدا شوا د کور والونا مکانن شرقیا یو نورخاتو یو مکان د نورخاتو طرف تا نورخاتو طرف تا یو مکان و اس آغی طرف تا دا لڑا بیت اللحم تا د دې مشرقی جانب ته د بیت اللحم طرف تتلل چې د عبادت د پاره وو یو طرف ته لاړه مکانن شرقیه د دې تخصیص د مکان شرقی نه وو هرستو بیا د نصارا او د بیت اللحم نه قبله جوړ کړه چې دلته کې حضرت مریم راغلی و نو دا زموږ قبله ده اذن تبدت من آلها مکانا شرقیا
حالانکه چې دې ته خپل د حمل احساس وشو نو دا په دې پریشانی باندې مکان شرقي ته لاړم چې زه به د خلکو له څه جواب ورکوم. نتیجې دا تنګ کړې وه، نتیجې پریشانه کړې وه، او چې هلته کې به د الله ته عبادت وکړم. فاتخذت من دونهم حجابا، نو جوړ کړه من دونهم دا غوی د طرف نه حجابا پرده، ځان ته پرده وتړله. فارسلنا الیها روحنا، نو اولیگو مونگ دی طرف تا روحنا اخبل طرفنا روح من حضرت جبریل. فتمثل لها بشرا سویا، نو جوړ شو هغه جبریل دیتا بشرن د بنده په شکل کې سویان برابر، د بنده په شکل کې حضرت جبریل دی مریم تلاړو. نو دی چې خپل خلوت خانه کې اجنبی سړی ولیدو نو زنانه ذات طبی طور باندې خوف محسوس کی. نو دی ورته ویلی انی اعوذ بالرحمن منکا، زه د رحمان پناهی غواړم د تانه، ان کنت تقیا کتیت پرهیزګار نو یو خواشه. قال هغه ورته ویلی انما انا رسول ربک، یقینا زخو استاد رب فرښتې ما، مانا بندنی ما، زخو استاد رب فرښتې ما، لأهب لکی غلاما زکیا، چې زه درکم تا تا یو ماشوم زکیا صفا سترا. لأهب لکی د متکلم صیغه ده، د متکلم صیغه ځکه ده چې یو خدا چې یا نسبت دغه جبریل ته ده، نو د اسباب په تحت معنی سنس د دې حمل کې حصہ د جبریل وا، د په پوکی سره دا حمل ادریدلې وو. نو زګه دی ویل احب لکی غلاما زکیا، او یا بیا دا دې چې نه دا حکایت دې نقل شوه دی، لکه یو سړی چې ته چا سکولیږي اور ته وای چې تو ورته وایا چې زما دا شی راکا، نو دې قاصد هلته داسې وایي چې دا شی مال راکا، مال راکا مطلب دی چې زه چې چا رالیږلی ما هغلی ورکا. نو دلته مطلب دا دی چې زه د الله زه د ستا د رب د طرف نه رالیږلی فرښتې ما، هغه رب ما ته دا ویلی دي چې ته دې ته ووایه چې لأهب لک غلاما زکیا. دا مطلب نه دی چې جبریل دیتا په خپل طرف نه وي چې زه دله اولاد در کوم، نو وایي چې جبریل اولاد ورکولی شي نو آخري پیغمبر ولی نشي ورکولی. نه دا خو د اهل زیغو طریقه ده، محکمات پریدي او د متشابهاتو نه خپل هغه خود ساخته نظریات ثابتوي. لأهب لک غلاما زکیا، چې زه وبخم تا ته غلاما الهلک زکیا پاک. قالت دا قول داغی بطوری تعجب وو، وجد تعجب اغا خپل رستو ذکر کئی. قالت اغیوی انا یکون لی غلام، سنگ بوی مالا معشوم، زما بسنگر معشوم کی گی، ولی ولم یمسسنی بشر، حالانکہ لاس ندے لگولے ما تا حس یو بندہ، معشوم خو بغیر د مس نه کیږي، نو ما سره خو چا لاس نه دی لګولې، نو معشوم به څنګه کیږي؟ دا ځکه تعجب وکړو. ولم اکو بغیا، او نیمد بدکارا. نو قالا دی فرښتې ووی کذالک مانا انت کذالک، ته به دغسې تا ته بچا هیچا لاس نی لګولې، او الله فیصله کړې ده چې تاله معشوم درکوي. قال ربک، استا رب ویلی دی چې هو علی هین، دا پما باندې آسان دے. ولنجعله آیتا للناس، او دی دا پارا چې مونږه جوړ کو دا معشوم نخا للناس خلقو دا پارا. آیتن مانا معجزه جوړ کو، علامتی جوړ کو د خپل قدرت، د خپل قدرت نخا او علامتی جوړو چې الله سو طریقہ دادا چې د مس نه بغیر اولاد نکیږي، لیکن قدرت داده چې د مس نه بغیر ورکول شي. خدا کائنات په سنت چلیږي، په قدرت نه چلی، ورنه قدرت د الله د دې
د دې ظاهري قوانینو نه بالا دی لیکن دنیا چلی په دې قوانینو باندې ولنجعله آیة للناس ورحمتا منا او د خپل طرفنا رحمت وکان امرا مقضیا او دا فیصله کړی شوی فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فحملته نو حمل واغستو دی فانتبذت به نو دا یو ډډې تشوا به په دې حمل سره مکانا قصیا یو زیال رتا مکانا قصیا مانا اوس دی نتیجی پریشان کړه چې دا خټولو ته پته ده چې زه واده شي نیما او زما به معشوم کیږي نو زه به د خلکو تر څنګه سترګې یوځیا کوم فاجاءها المخاض الى جذع النخله نو راوست دا دردزه الى جذع النخلتی د کجوری تنتا فاجاءها المخاض فا دفا تعقیبیه بظاہر معلومیگی چې حمل ادریدو د حمل نفورن پس دردزه تکلیفونه شروع شل او بیا معشوم شو کی دیشی دغه دا ټول کارونه د الله په قدرت سره وو او څوک وای چې نه دغه حمل وو عام موده چې سو پورې حمل وی اتنه میاشتې حمل وو او دا غین رستو بیا عام طریقې سره ولادت شوه ده خو فاجاءها المخاض ندس معلومیگی فاجاءها المخاض نو مجبور کړه دا را وستا دا مریم المخاض دردزه الى جذع النخلة تنی د کجوری تا عام طور باندې چې انسان باندې تکلیف یو خاص کر د خېټه نو که یو شیز د لاس واچي په نو هغه تکلیف لیکم محسوس کیږي او په دغه حالت کې وای دی زنانی د پاره دغه سی یو شیز د لاس چول هغه مفید وي نو الله فطری طور باندې دغه سی تنه ته دارا وستا هغه تنه کله کونی ولا قالت وای یا لیتنی مت قبل هذا هاي کا چې زمړه شوه د دین مخ کې او شوه د نسیم منسیا هیر تیرا چې دبو څنګه خلکو له جواب ورکوم فناداها من تحتها نو आवाज کو دیتا من تحتها د لاندې خوانا لاندې طرفنا د کوزیاینا ورتا आवाज کو دا आवाज وی چاو کو आवाज کولو والا تشریح او تعیین نشته ده پر روایتو کې حسوک وی جدا حضرت جبریل وو فناداها من تحتها دلان دی خوانا آواز راغه غیبی آواز چې الله تحزنی او یو کې رد دلته ویدا دی چې من تحتها من پدیا من دی نو بیا به د دې مطلب دا شي چې आवाज کو دیتا من هغه چا تحتها چې د دین لاندې وو یعنی دا معشوم دا معشوم او شو لاندې معشوم دی ته आवाज وکړو نو د دې لګه تسلی پیدا شو دین د من تحتها والا قول سناسد سے معلومیږي چې دی معشوم چې کلا په دی حالت کې خبر اوکړه نو دی ته یو قسم اطمینان ملاو شو چې سنا سم مسله می حل شو زګ وګوري مخ کې بیا دا چې قوم تراضی کنا نو دا وایق فاتت به قومها تحمله هغه چې ته تپوس کوي چې دا دې سګړي نو دا ورته سوې فاشارت الیه نو اشارت الیه نه معلومیږي چې دیتا د معشوم د خبرې احساس مخ کې نشه وو زکه هغه ته اشاره معشوم ته کوي چې دې بدرته وای کنه هر څه چې دا څه شي دي نو مطلب دا او اطمینان راغې چې دې معشوم چې کله خبرې وکي نو قوم به یقینو کی چې او واقعي مریم بے قصور ده نو لہذا عام مشهور کول دلته دغه دی چې حضرت جبریل आवाज کړي هو الله عالم کده من تحتها کرت شي نو کرت بمنزله تفسیر وی او د رسو خبره سره ممدا خبره ډیره موافق شي چې د आवाज د دغه معشوم وو فاشا فناداها من تحتها आवाज سو کو الله تحزنی چې غم جنکی گما قد جعل ربک تحتک سریا
یقینا جوړ کړه ستا رب ستا لاندې سریان روانا چینا اوبوس کا تکلیف دے په دغه وخت کې تنده ولګي نو اوبوس کا وهزي الیک بجذع النخل او غخزوا الیک ذانتا دا تنه د کجوري تو ساقط علیک رطبا جنیا نو بغرزی پتا باندې کتا د کجوري دغه کما اوچا تنه چتا نیولې دا لګه اوخذوا نو تا د کجوري بدرمانه وغرزيږي نو د ولادت د وجنا ضعف او کمزوری حاصلېږي هغه د پارا د کجوري خوراک بهترین وي نزدک الله وی رطبن جنیا دی کی بیا یو د غور مقام دی دا تنه د کجوري وی اوچا کجورا وا او د اوچی کجورینا الله تازه کجوري حضرت مریم ته ورکړي نو بغیر د خذولم ورکول شوي لیکن حکم یو کو چې دا تنه او خذوا نو رستو بتامانی دا کجوري پرونزي اشاره دی ته وکړه چې حرکت کې برکت وي دنیا کې به حرکت کې نو برکت به حلو درته حاصلېږي ورنه الله بغیر د خذولم دا غپاغي په خله کې غرزول شوي کجوري لیکن داسې و نکړل دی قانون ته اشاره ده چې حرکت کې برکت ده فکلی واشربی نخرا اوسکا وقرری عینا اوسترگی یخیکا فیما ترین من البشر احدا نو کتو گوری د بندیانو نسوک نو فقولی او آیا ورطا مانا اشارہ ورطو کا چی انی نظرت للرحمن سوما ما منخ من لده در رحمان دی پارا در روجی د چوپ روجه می ساتلی دا فلنکلم اليوم انسیا نو هیچ چری بد خبر نکو منین د حس یو بند سرام فاتت به قومها د دې د پارا مادر ته وی چې د من تحتهانا زیات موافق دا معلومیږي چې دغه معشوم با هغه سره دا خبرې کړي نو دا هغه تسلی وشوا معشوم غی کی اوچت کو قوم طرف ترالا یو قسم اطمینان ورته ملاو شو چې زوس خو ما سکا د خپل عفت او د پاک دامنی د اثبات د پارا دغه معشوم یو یقیني دلیل لیکنه دې چې په دې حالت کې خبره کوي نو قوم بخا مخامنی فاتت به قومها نو رای وستو دا معشوم خپل قوم ته تحمله چې اوچتوی پغیق کې قالو نو قوم ورتوی یا مریم لقد جیت شیئا فریا اے مریم خامخا تا کړه د کار ډیر عجیبا یا اخت هارون اے خور د هارون اے خور د هارون یا خو واقعی هارون د حضرت مریم سوګرور وو الله دی رور وو او یا چونکه حضرت هارون پدای کې یو نیک سړی تیر شو چې مشهور وو او د دې په آبا و اجداد کې تیر شو نو دی ورته وای چې ته خو د هارون د نسل نه هغه سو نیک او با کردار سړی وو دا تاسو کارو کو تا خو ځان سره حضرت هارون مو شرمو دا مطلب یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوک امرأ سو نو پلار صابت سړی و ما کانت امک بغیا او نو مور دې بدکارا فاشارت الیه نو اشاره وکړه مریم الیه دی بچی طرف ته اشاره وکړه قالو اشاری مطلب څه د داغي جواب نه معلومیږي چې دی اشاره وکړه چې د دنه تاسو کوي دی بدر توای کنه نو قالوا غيوي كيف نكلم من كان في الماد سبيا من بسنګ خبرې کو دا غچا سره چې بغیق کې دې سبيان وړو کې معشوم دې قال معشوم ورته وی اني عبد الله یقینا زدا الله بنده ما آتانی الکتاب راکړه ما ته الله کتاب من راکای با هغه د استقبال پدیا کې د ماضی صیغه را ذکر کوي د تیقن د پارا راکای با الله ما ته کتاب او جوړای با ما پیغمبر او جوړای با ما فیدناک اینما کنتو چې چرته بای ما و اوصانی بالصلاه
او پوخ حکم کړه ماتا د مز و زکات او د زکات ما دم تو حیا چې ترسو پورې مز حیان جون دے چې ترسو س جون دے ما معنی دا متعارف زندگی چې زما ترسو پورې دا نو دی کی ما ته حکم دے د صلات او د زکات مطلق زندگی نه د مراد لکه اوس هم زموږ عقیده دا چې حضرت عیسی زنده دے جون دے لیکن داغه حیات متعارفه نه ده غیر متعارف حیات ته اسمانونو باندې دے نو قادیانیان وای چې وګوره کنه حضرت عیسی خپل وای چې ترسو پورې د جون دے ما نموز او زکات بکوما نو کو تاسو وای چې حضرت عیسی جون دے نو مو زکات کوي او کنه کوي نو چرته کوي نو څنګه کوي دا یو الجن کې اچي سالک مونږ ورته وو چې دا د متعارف زندگی په باره کې هغه وای او هر چې اوس کم زندگی او ژوند مونږ هغه د پاره منو نو هغه غیر متعارف ته وبرم بوالدتی او احسان کون کې د خپل مور پلار د خپل مور سره ولم یجعلنی جبارا شقیا او نیم جوړ کړي ز جبارا زیاتی کون کې شقیا سرکش وسلام علیہ سلامتی دی په ما باندې په کمرت چې د پیدا شوم او په کمرت بمرم او په کمرت برا پور تکیګم جون دے ذالک عیسی ابن مریم جمله معترضه تفریع او نتیجه د ما قبل او رد په یهود او نصارا باندې وای دغه د عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق معنا اقول قول الحق ز حق وینا کوما چې دوی بکی شک کوي ما کان لله ان يتخذ من ولد ندی مناسب الله د پارا چې جوړ کی سوق ولد سبحانه پاک دی هغه د نائبانو نا کله چې فیصلو کی د یو کار نو یقینا وای هغه ته چې شا فیکونو نو سم دستشی ان الله ربي وربكم یقینا الله زما رب دی او تاسو رب دی دا د حضرت عیسی علیہ السلام خبری دی مز کی جمله معترضه وا مانس وقال عیسی علیہ السلام ویلی چې یقینا الله زما رب دی او تاسو رب دی نو بندگی دا غو کوي هذا صراط مستقیم نو دغه د غلار فاختلف الاحزاب من بینهم نو اختلاف کو ډلو من بینهم خپل منځ کې هغه اختلاف کو دا جمله چې دا د یو سوال مقدر جواب دی سوال مقدر دا دی چې عیسی علیہ السلام هر کله چې حضرت عیسی خپل په بچپن کې د توحید اعلان کړي وو چې انی عبد الله او بیا ټول تشریح وکړه چې ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم نو هر کله چې حضرت عیسی په وړوکوالي کې د توحید اعلان کو او د خپل مور د مریم د الوهیت نفي وکړه نو بیا دای دواړه الہ څنګه جوړ کړي شول بیا رسو خلقو د دیتا الوهیت درجه څنګه ورکړه داغي جواب کوي وای فاختلف الاحزاب من بینهم په وړوکوالي کې د حضرت عیسی بیان دغه وو رستو اختلاف کو ډلو د خپل منځ کې رستو خلق داغه په باره کې ډلې شول مانه مثلا يهوديان ورته وی چې د ولد زنا او الیاذ بالله نصاراو کې درې ډلې پیدا شوې یو ډلوا یعقوبیه هغه وی چې د الله د بصورت عیسی آرتھوډکس دی وخت کې چې کم دی دویمه ډلوا نستوریا پروٹسټنټ عیسایان دا غي عقیده داوا چې عیسی ابن الله دی او دریمه ډلا ملکانیا کیتھولک عیسایان چې دی ډیر زیات دي دی وی جنا ثالثو ثلاثه حضرت عیسی فاختلف الاحزاب او مسلمانان وای چې عبد الله ورسوله وو نو اختلاف کو ډلو په خپل منځ کې فویل للذین کفروا نو هلاکت دی وی کافرو د پاره مم مشهد یوم عظیم دا غټ ردی د حاضرینا
اسمع بهم و ابصر تخویف دی او زجر سخ اوریدن کی او لیدن کی دی دی پکمرد چی بدی راشی منسکا لیکن ظالمان بنن رد فی ضلال مبین پواضح گمراہی کی وی و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر تخویف اخروی دی او زجر او او یروا دی د یوم الحسرت د افسوس د رزنا د افسوس والا رزنا دی او یروا چې هغه ورځ کې با هر څوک افسوس کوي ہر سوک با افسوس کئی مشرکان با افسوس کئی حسرت بگئی افسوس بگئی چی توحیدم ولی نو منلے کافر با افسوس کئی چی لو کانو مسلمین کاش چی منگو مسلمانان وے بدتیان با افسوس کئی دا اتباع سنت او ہم مسلمان بم افسوس کئی چی کاش دا نور وخم ما دا اللہ پا اطاعت کے تیر کڑے وے وانذرهم یوم الحسرت او او یر ودی د یوم الحسرت نا کله چې به فیصله وکړي شي د امر او دوی په غفلت کې دي وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي انا نحن نرث الارض ومن علیها یقینا مونږ به وارثان جوړیږو د دې ځمکې او څوک چې دي په ځمکه باندې و الینا یرجعون او مونږ ته به دوی واپس کیږي واذکر فی الکتاب ابراهیم دا اوس بله شبهه حضرت ابراہیم دا اللہ خلیل اللہ وہ یو خاص سڑے وہ دا حضرت ابراہیم دا اللہ نو خاص مطلب دا دیسی چی اللہ آغتا اخپل پا خصوصی اختیاراتو کنا اختیارات ورکڑی وہ زگد مکی مشرکانو دا حضرت ابراہیم بنمانی بت جوړ کړي وو او لاس کې ولا اسلام او تیرونه ور کړیو داغه به عبادت کو نو الله وی یاد کدتا دیتا په کتاب کې د ابراهیم حضرت ابراهیم واقعا ورته یاد کا چې الہ نو د الله بندو انه کان صدیقا نبیا یقینا هغه وو صدیق نبیا پیغمبر اذ قال لابيه کل جاغو ویل خپل پلار ته پلار دما لم تعبد ما لا يسمع ولی بندگی کې د هغه چا چې ناوري او نه ګوري او نه شلر کول تا نه هیڅ تکلیف یو معبود له کم از کم دا درې صفاتونه خامخا پکاري چې هغه د خپل عابد حال ګوري داغه حاجت اوري او داغه نه تکلیف لري کول شي نو اے پلارا دا تچی چانا تم ساتی نو دی کی خدا دری واڑا صفتون نشتا یا بتی دا توحید دعوت نا رستو رستو اس ورطا دعوت ورکی دا اتباع لیکن دا اتباع دعوت نا مخ کی دا یو شبہی جواب کئی شاید چی چا دین کی راشی چی حضرت ابراہیم زوی دے او پلار توائی چی ما پس رادا نو دا خو بیدبی دا چې پلار ته انسان وای چې تم دما خبر او منا نه ذکر به وجه ذکر کوي چې انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک رمبه ورته وجه وای انی قد جاءنی یقینا راغل ما تا د علم نما هغه چې لم یاتک نه دراغل تا تا فتبعنی لہذا روان شما پسی اہدک صراطا سویا چو خیمتا تلار نیغا یا بتی اے پلارد ما لا تعبد الشیطانا بندگی د شیطان مکودک شیطان د رحمان نا فرمان دے یا ابتی انی اخافو یقینا یریگما جور ستا تا عذاب د رحمان نا نشبت د شیطان ملگرے قال اراغبن پلار جواب گئی اراغبن انت عن آلیہتی آیت گرزیدن کے تدما د خدایانو نا ابراہیم کتباد را نغلی نزبدی اواما لارجمنکا زبدی پکانو وهم وحجرنی ملیا او لر لرشمانا ملین دیر ہمیشہ دا پارا قال سلام علیکا نو ابراہیم علیہ السلام ویلی چی سلام علیکا سلامتیا دیوی پتا باندی دیتوی سلامی متارکت سلام متارکت لگا سورة الفرقان کے برادی اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما
نو قال سلام علیک ساستغفر لك ربی زرد زب بخن غواړم تا تا د خپل ربنا انه کان بی حفیا ذکا رب ما باندې ډیر مهربان دی واعتزلکم وما تدعون من دون الله. نو ذکر دے د حضرت ابراہیم د مشرکانو او د هغوی د ملګرو د بایکاټ. حضرت ابراہیم اعتزلکم لرکیږم زه تاسو نه وما او د هغه چانا چې تاسو یې بلئ بې د الله نه وادعو ربي او زه بلما صرف خپل رب عسى الله اکون بدعاء ربي شقیا کی دیشی چې زه نشم د خپل رب نه د غوښتو د وجنا شقیا معروما. فلما اعتزلهم ہر کلا چې حضرت ابراہیم دینی حمیت او د غیرت په بنا باندې بایکاټ وکړو براءت وکړو نو الله ول انعامونه ورکړل. اشاره ده چې څوک هم د الله په دین باندې غیرت کوي او د دین د وجنا مخلوق نه بایکاټ کوي نو الله غلا خامخا انعامونه ورکوي. فلما اعتزلهم نو هر کلا چې ابراہیم جدا شو د دینا وما او د هغه چانا چې دوی بندگی کوله بې د الله نه نو وهبنا له اسحاق و یعقوب نو وبخو مونږ هغه ته اسحاق او یعقوب وکلا جعلنا نبیا او هر یو مونږه نبی جوړ کړی و ووهبنا لهم من رحمتنا او مونږ وبخو هغوی ته د خپل رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق او جوړ کړی و مونږ دوی دپاره لسان صدق ذکر د رښتیا علیا اوچت ذکر خیر چې ورته وایي. واذکر فی الکتاب موسی واذکر فی الکتاب موسی او یاد کا پدی کتاب کی موسی علیہ السلام یاد کا اگر چې ډېرې معجزې ورله الله ورکړې وي لیکن خدایي اختیارات هغه څه کم نه وي هغه هم د الله عاجز او محتاج بنده و. انه کان مخلصا یقینا هغه و بچ ساتل شوی او و هغه رسول النبی ونادیناه من جانب الطور الایمن آواز کوم هغه ته من جانب الطور الایمن د تور خي طرفنا او نزدیم کو هغه نجیان رازدار ووهبنا له او بخم غتا د خپل رحمت نا رور دا هارون نبی. واذکر فی الکتاب اسماعیل یاد کا پدی کتاب کې د اسماعیل د حضرت اسماعیل علیہ السلام شکل معنی هغه بت جوړ کړو او د تبه د قسمت خوده ویلې چې د قسمتونو ٹھیک کولو والا دے لگا بری بری امام بری سرکار بری چھوٹی قسمت کرو کھری کھوٹی قسمت کرو کھری. نو دغه سي د مکی خلکو خیال داو چې حضرت اسماعیل په نوم باندې په شکل چې کم بت دی نو دیم د انسان قسمتونه خره کوي وای. الله وی واذکر فی الکتاب اسماعیل دیتا بدی کتاب کی دا حضرت اسماعیل بیانو کا چینو کان صادق الوعد یقینا نغا اسماعیل رختیا وعدی والا وہ وکان رسول النبی اور رسول نبی وہ رسول النبی مانا دل تک رسول نبی کے سفرق نشتا رسولم وہ نبیم وہ رسول وہ سنگا رسول وہ من جانب اللہ دا اللہ دا جانبنا او نبی و الى جانب الخلق نو رسولم دے نبیم دے. وکان یامر آلہو او وینا بکولا غا اخبل تابدارو تا دمود او دا زکاة او وہ اغی اخبل رب سکا مردین غرشویم. واذکر فی الکتاب ادریس یاد کا دیتا پا کتاب کے حضرت ادریس دا حضرت ادریس متعلق د یهودو په باره کې یهودیانو د هغه په باره کې غلطي کیسې مشهوري کړې وې او زمونږ په دې امت کې د صوفیاو خیال دا دی چې حضرت ادریس او الیاس او حضرت خضر چې دي دا درې واړه ژوندي دي. حضرت خضر چې دی وایي په دې ځنګلونو منګلونو خوا ګرځي په دې غرونو خوا ګرځي او د حضرت ادریس چې دی په آسمانونو کې دی. ولی آسمانونو کې دی وایي الله وایي چې ورفعناه مکانا علیا. نو دا سے توہمات دی
تیدا د حضرت ادریس الله پیغمبر و خپل طبي وخت تیر کړي دی او بیا تل دی. واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا او چت کړو مونږ داغه مقام علیا اوچت دې ته رفعت د مقام ویل کیږي. هغه اسمان طرف ته جبونو بیا پکې الی راتو رافعک الیا حضرت عیسی په باره کې وایي. اولئک الذین دغدی هغه خلق دا د صورت دعوت د صورت مریم. اولئک الذین دغه دعوت چې تضرع المقربین الی الله د الله د مقرب خلقو تضرع عاجزی الله ته وایي. اولئک الذین دا دی هغه خلق چې الله په انعام کړو پیغمبران من ذریت آدم دا آدم دا اولاد نو ممن او دا غچانا چې موږ سوار کړي وو نو علی السلام سره ومن ذریت ابراهیم او د ابراهیم او د یعقوب دا اولاد نو ممن هدینا او دا غچانا چې موږ هدایت ور کړو غوړه کړي وو. کله چې لوستل کېدل په دای معنی آیتونه د رحمان نو بغرزیدل بسیده کونکی او جڑا کونکی دا هغه خلقو. رستو بیا دین سو شو دا رستو بیا د دغه خلقونه د شرک اسباب یعنی خلقو دغه بیا د شرک زراعی جوړ کړي. ولی فخلف من بعدهم خلف نرال الدین رستو خلف ناکار نائبان رستوی ناکار جانشین رالل اضاعوا الصلاة ضایع کو الصلاة مزمانہ دین چې هغه دین ضایع کو د دین هغه څخه قدر نو هغه دا مشران چې کم نیکان تیر شي وو د دین لا د هغه قربانیان وي هغه خپل دغه د دنیا د حاصلولو یو پیشه جوړ کړه د خپل مشرانو قبرونه وغیرہ. لکه زمون امت کې چې داسې ډیرو خلکو کړي چې آبا او اجداد د الله د دین وارثان تیر شي وو دین لپاره مهنتونه کړي وو خو رستو دا غي اولاد کې نرالل د دنیا والا نو هغه دا غي قبرونو باندې مزارونه جوړ کړل او بس د دنیا غټلو له یو پیشه او ذریعہ جوړ کړه. وتبعوا الشهوات او تابعداري د خواهشات وکړه نو فسوف يلقون غيا زرد چې دیبا مخامخ شي غيا سزا د سرکشي سره. الا من تاب و آمن مگر غسوک چې توبه وکړه ایمان راوړو عمل وکړو نیک فاولئک نو داخل يدخلون الجنه داخلي کی با جنت او د ایمان بظلم نه کیږي هیڅ. جنات عدن باغنا د عدن چې الله رحمان وعده کړی دا د خپل بندیانو سره بیدلی دلو انه کان وعده ماتیا یقینا وعده دا غدا پوره کړی شوی. لا يسمعون فيها دی بناوري باغ جنتونو کې بے فیدی خبر الا استثناء منقطع لیکن سلاما سلاما مانا اوری به هر خوانا د سلامتیا خبر او دی لپاره به وی روزی د دی فیها په جنتونو کې سبا او بیگا. تلک الجنت التي دغدی اغا جنتنا چې وارثان جوړو مونږ د خپل بندیانو نه من هغه څوک چې وی پرهیزګار. وما نتنزل الا بامر ربک دردی پوره اول باب شو د دو آیتونو کې مز کې دویم باب ده پدی کې عجز د ملائکو ذکر کئی. جواب دے د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل ته وی وای ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا ډیر زیات ول نه را دي مان زمغړ غواړي چې بار بار دې ترا دي خو ته ډیر نه را دي. نه جواب یو کو ما نتنزل الا بامر ربک مونږ نه نازلیږو مگر د رب په حکم. مونږ د رب د حکم پابند یو خپل مرضی نشو چلولې. نو الله وایي ګره فرښتې د رب د حکم پابند یو توای چې دا الہ دی. له ما بین ایدینا وما خلفنا د رب د پاره دی سجدی مونږ نمخ کې او سجدی رستو او سجدی مس کې دی. وما کان ربک نسیا او ستارب نه دی هیرون کې رب د اسمانونو د زمکو دی. وما بینهما سجدی د دی منس کې فعبده فاتفریه دا تفریش وا د انبیاء او د ملائکو په حال باندې
فعبده مطلب دا چې هر کلا پیغمبرانم الله ته محتاج دي، فرښتیم الله ته محتاج دي، نو اعبده نتم یو د الله بندگی وکا، واصبر لعبادتی او ځان ټینګه د الله په عبادت باندې، هل تعلم له سمیا آیت سوک پی جن الله د پاره هم نام، د الله په نوم باندې بل څوک شته نشته دی، نو بس د یو الله بنده جوړ شوی. ویقول الانسان نوس دریم باب شروع کیږي چې په دې کې زواجر دي، تفریح نه پس واو ان شاء الله.